لیکن کچېرې د ولس لاس شي کچېرې د جمهوریت لاس شي دا به دغه مشران د دې ایوانو د دې ملک مشر دا د دې ملک حقیقي لیډران دي احسان عمران خان وګورئ په ټول پاکستان تر ټولو زیات وژل اخیستل تر ټولو زیات شکر والا هغه په دې کې ناست ګلابي موږ په دې ملک کې د دې ولس پاچاهي غواړو موږ په دې ملک کې د ولس حکمراني غواړو عزیزانو محترم مشر ته دا خبره کوم وپیچای ملګرو ته کوم وسویل افریدي ورور ته دا خبره کوم چې ټول پښتون کام موږ ټول پښتون کام پر دې دشمنانو به ډاډه ورځي موږ ستاسو ملګري یو پر دې دشمنانو به ډاډه ورځي چې کوم اعلان کوي دا کار صحیح ملګری دی کوي ملګري ورسره ملګري دی یو عزیزانو په دې وطن کې څه روان دي په دې سرکار دومره پیسې دا جمهوري خلکو سره نشته چې 80 کروڑه روپۍ به درکوي 50 کروڑه روپۍ به درکوي بیا به دی د اسمبلۍ پر کرسۍ کښېني او بیا به دی کرپشن کوي دا 80 کروڑو به هم ګټي او بیا به در روان الیکشن تیاري هم کوي عزیزانو و تاسو ته دا خبره کوم چې وروره یووالي به کوئ صفونه به برابروئ عزیزانو په دې کې چې کم ناورین روان دی یا اوس وخت پر موږ کم ناورین پر دې وطن جوړوي پر تاسو پښتنو یې جوړوي عزیزانو د دې لپاره داسې یووالي پکار داسې صفونه جوړېدل پکار موږ سهیل افریدي ته وایو زموږ میلمه دی د محترم مشر میلمه دی زموږ ستاسو د ټولو میلمه دی د ټولو صوبې میلمه دی چې کوم وخت راتلې په دې صوبه کې په هره صوبه کې به پښتونخوا میلان پارټۍ ستا ملګري کوي ستا تر شا به ولاړ و عمران خان او پارټۍ ته وایي و دې ملګرو ته وایي چې په هغه ورځ موږ پښتونخوا میلان پارټۍ د نواز شریف ملګري کړې وه که خلک پېغور وایي موږ یې ملګري کړې وه خو د هغې شرط دا و چې دی د جمهوري قوتو ملګری و موږ یې ملګري کړې وه زموږ محترم مشر یې تر شا ولاړ چې په کومه ورځ دی خرڅ شو په کومه ورځ د ځان خرڅ کړي موږ پښتونخوا میلان پارټۍ مخالفت کوي موږ یې مخالفه یو موږ د دې نظام مخالفه یو مشر همیشه ویلي که څوک د پي ډي ایم خبره کوي موږ د دې نظام مخالفه وو موږ د عمران خان مخالفه نه وو موږ د عمران خان د کرسۍ څخه د کښته کېدلو مخالفه نه وو موږ د دې نظام مخالفه یو او نن هم دا خبره کوم که د دې خلکو سره هر وخت هر څوک ملګري کوي د دې ظالمانو ملګري کوي پښتونخوا میلان پارټۍ به په اول صف کې مخالفت کوي په اول صف کې به درېږي عزیزانو میلمانه راغلي دي محترم مشر راغلی سهیل افریدي صاحب راغلی دوی به موږ ته مجلسونه کوي مشره و دې کام ته به د مخ د تګ لاره ورکوې دا کام په تا پسې ولاړ دا کام پر تا سر قربانوي دا و ټولو ته وزړه ته لوېدلي و دې کام ته به د مخ د تګ لاره موږ ته راشئ عزیزانو پر دا لاره دا فیصله ډېرې لنډې شپې دي د دې فیصلې به ډېرې په لنډو شپو کې دا فیصلې کېږي چې دا کام به د ازادۍ او د جمهوریت په خوا ځي یا به د غلامۍ ولارې ته ځي دا فیصله پر دې ولس ده که د غلامۍ پر لار ځي او که د جمهوریت او د ازادۍ پر لار ځي عزیزانو ستاسو به خوښ وي موږ به د دې محترم ملا ټینګو د دوی سره به ملګري کوو نو عزیزانو ستاسو د ټولو کور ودان میلمانه به مجلس کوي ستاسو د ټولو راغلو د ټولو پارټۍ کارکنان ستاسو د ټولو پښتنو کور ودان ډېره مننه